نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. سورة البقرة دویمہ پارا یوسل اتشپیتم نمبر آیت دی. ددی رکو دمخ کی رکو سرا ربط او مناسبت دادی. پمخ کی رکو کی دا مشرکانو دا شرک اعتقادی تردید بیان شو. اس پدی رکو کی دا مشرکانو دا شرک عملی تردید ذکر کی گی. یا پمخ کی رکو کی حصول دا مال ذکر شو. اس پدی رکو کی خرچ کول دا مال ذکر کی گی. شان نزول دا دی آیاتونو داسی دی. مشرکانو کافرانو دا خپل ځان نه باز حلال سیزونا حرام ګرځولیو چې دا غي ذکر با په سورۃ المائده کې ان شاء الله راشي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. کافرانو دا ځان طرفنا د خپل بوتانو په نومونو باندې خپل حلال ساروی دا حرام کړیو. نو الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د مشرکانو د دغه شرک عملی تردید ذکر کړي چې کوم سيزونه دي د ځان نه حرام کړي دي او حرام نه دي نو تاسو هغه استعمال کې حلال یې وګڼئ او د ځان نه حرامول تاسو مکوئ ځکه په دې کې تاسو د شیطان مرګتیا کوئ او شیطان ستاسو دشمن دی. ځکه دا شیطان تاسو ته د ګناه او د بے حیايي حکم کوي. شیطان تاسو سو او فحشا طرف ترابلی. نو د سو او فحشا په درمیان کې علماء سو فرقونه کړی. یو فرق دادی چې سو هغه ګناه ته وایي چې عقلمن انسان هغه بد ګڼي او فحشا بے حیايي ته وایي. یا سو هغه ګناه ته وایي چې عقلمن انسان پاغي خپکیږي او فحشا هغه ګناه چې هغه بے حیايي وي. دیم قول علماء دادي سو نه مراد هغه ګناه چې داغي تعلق د قول او د وینا سره وي او فحشا نه مراد هغه ګناه چې داغي تعلق د عمل سره. دریم قول د علماء دادي چې سو هغه ګناه چې هغه انسان په تنهایی کې کوي او فحشا هغه ګناه چې هغه انسان په شریکه کوي. سلورم قول د علماء دادي چې سو نه مراد هغه ګناه چې هغه انسان په پټه کوي او فحشا نه مراد هغه ګناه چې هغه انسان په ښکاره کوي. نو دا شیطان تاسو ته د ګناه د کارونو حکم کوي او د الله پاک په باره کې د دروغ ویلو حکم تاسو ته دا شیطان کوي. نو دا شیطان تاسو په دشمنی باندې ونیسئ، په دوستانه باندې منیسئ. د شیطان مرګتیا مکوئ چې د ځان د طرف نه حلال او حرام ول شروع کوي.
درکو پدریم آیتی کریمہ کی اللہ رب العالمین دا تقلیدی مضموم رد ذکر کی تقلید تابدار طویلشی تقلید بیا دو قسم دی یو تقلید محمود دی او دویم تقلید مضموم دی پنیکے کی دا چا مرگیتیاو تابداری کول دی تا تقلید محمود وی او پا گناہ کی دا چا منل او دا چا پس روانے دل دی تا تقلید مضموم وی اہل سنہ والجماعہ مذاہب اربعہ دا تقلید محمود کئی او رد کئی پا تقلید مضموم باندے تقلید محمود پا اتحادی مسائل کی اولا مسائل دو قسم دی یو هغه مسائل چې داغه ذکر صراحتن په قرآن او سنت کشتا او دویم هغه مسائل چې داغه ذکر په قرآن او سنت کې صراحتن نشتا چې د دې کوم مسلو ذکر په قرآن او سنت کې ښکار نشتا نو پدی مسئلہ کی با مجتہد اجتہاد کئی او غیر مجتہد با تقلید کئی یو صورت دار لکہ مثال دا مچ مسئلہ پا حدیث مبارک کے ذکر دا چو خوراک سکاک تپریوزی سب اور سرکوئی خودماشی او دا میگی ذکر پا قرآن و سنت کی دا دی مسئلہ ندہ ذکر شوی نو مجتہد با اجتہاد کی او غیر مجتہد بے تقلید کی اس میں گی پیو تپریوتو نو دا دے ذکر پا قرآن و سنت کی نشتا چی میگی سر بسکوئی مجتہد اجتہاد کو لکہ مثال دا مچ مسئلہ ذکر دا چی خوراک تپریوتو خوراک کی ڈوب کا واپس رو باسا او دا خوراک استعمال ہوا نو پدی دیکھے مجتہد اجتہاد کی قیاس کو دا مج کم علت تی چی دی خوراک تپریوت او دا خوراک سکاک دا دو پلیتی گی نا ناغی اکتل چی پدی مج کی نجاست نشتا گندگی نشتا بیدون کی وین نشتا دغا علت چی اولٹو نو دا پا میگی کم بیا مندیشو یا پا ماشی کی نو میگیم چی پیو تا خوراک تسکاک تپریوتو نو مجتہد اجتہادو کچی دا دا حکم پشان دا مچ دا حکم دی دا مسئلہ کی مجتہد اجتہاد او غیر مجتہد تقلید کی یو مسئلہ دا ویم مسئلہ بعض مسائل داسی دی چاگا مسائل منسوسی دی لیکن دا لفظ پا قرآن و سنت کی چکم ذکر دی نو دا دی نس دا قرآن یا دا سنت دا دی حدیث یا دا قرآن دا آیت دا بل آیت سر تعارض دی نو پدیجے کی دا دو آیاتونو یا دا دو احادیث و تعارض دفع کول دا ہم دا مجتہد کار دے لکہ مثال پا یو آیت کی راضی چکم زنانا وفات شی خاون ندا زنانا با یو کال دا خاون پکور خفگان تیری او پا بل آیت کی راضی چی خاون دی وفات شی نو لس رازی سلور میاشتی بتیری آیاتون دوارا دا قرآن دی نو مجتہد پا دیزے کی آپاسی دو ویوی چی دا کال والا مسئلہ منسوخ شوی دا او دا لس رز سلور میاشت والا ناسخ دی نو پا دیزے کی مجتہد اجتہاد سر دا خبر اکڑ پا دیکھم غیر مجتہد تقلید کر یا حدیث مبارک کی راضی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا د اور پخکړې شوی سیز اوخول او دس په ماتیږي او دس په انسان بیا کې مانځه د پاره یو مسله داسې حدیث کې راځي او بل حدیث مبارک کې راځي چې د اور پخکړې شوی سیز د اوخول او دس په نه ماتیږي د حدیثونو دواړه صحیح دي نو دواړو خپل منځ کې تعارض راغی نو چې تعارض راغی مجتہد اجتہاد وکړه مجتہد په اجتہاد سره دا فیصله وکړه چې د کم آیت کې کم حدیث کې راغلی چې او دس په ماتیږي دا منسوخ شوی دی او چې کم کې راغلی چې نه ماتیږي دا ناسخ دی دا د مجتہد کار شو دریم یو لفظ راغلی دی په قرآن او په سنت کې داغي معناګانې دو درې دي یا ډېرې دي لفظ مشترک دی نو اوس به کومه معنی ته اخلي نو مجتهد اجتهاد وکړو یو معنی ته خوښه کړه او غیر مجتهد په هغې کې تقلید وکړو لکه مثال قرآن کریم کې راځي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اغا زنانا چه طلاق ورته ورکړې شو دا با عدت تیری د طلاق نه بعد ثلاثة قروء درې قرء نو قرء لفظ دا مشترک دی یو معنی ماهواری بیماری دا او دویم معنی پاکی دا نو لفظ اس یو دو معنی دو دی نو کم معنی بتی اخلی نو مجتہد اجتحاد اکو چی کم معنی تیواغ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اجتحاد اکو چی قرو قرآ اگر چی دا دی معنی دو دی خو منگ بتی نو واقلو حیز زکا پدی کی دلیل دا ثلاثتو کئی دری نو دری با علا پورگیگی چی ماہواری تی واخلو او که طهر تی والو نسکمی زیادی با بیا رازی نو پدیجے کے مجتہد اجتحاد کے غیر مجتہد تقلید کے دا دریم صورت چودہ مجتہد دا اجتحاد او دا غیر مجتہد دا تقلید او سلورم یو مسئلہ دا سیدہ چی پا قرآن او سنت کی صراحتاً ذکر دا او ہس قسم تعارض پا کی نشتا نو پا دا سی مسئلہ کی با مجتہد اجتحاد نکی او غیر مجتہد با تقلید نکی ذکر پاگئی کی دا اجتحاد ضرورت نہیں نو تقلیدم پا کی نکی دا سلور مذاہب دای چې د خپل امام پسې روان دي نو دا دی مسلو کې روان دي مسائل غیر منصوصه مسائل منصوصه متعارضه مسائل منصوصه محتمله پدې کې تقلید کوي مجتهد اجتهاد کوي او کنه مسله داسې وي چې قرآن او سنت کې ذکر ده منصوصم دا غیر متعارضم دا او غیر محتملم دا نو پدا سے مسئلہ کے مجتہد اجتحاد نہ کئی او غیر مجتہد تقلید نہ کئی دا خو مسئلہ تقلید میں تاستا مختصرا بیان کرو عام فهم مثال بمن او تاس اوائی یو سڑی پا مسئلہ باندی نپیگی نو مسئلہ پیدو دا پارا بدی عالم للال شی نو عالم با تاغا مسئلہ بیان کی نو دی با پی عمل کی نو پدیزے کی دی عام سڑی دا عالم تابداری اکڑا دا عالم یا امنل نو که عالم پخپل مجتہدو نو دا دی عالم تقلید اکو او مجتہد تقلید کی گیا غیتا تقلید ہم ہوئی
او کنا دی عالم پخپل باندې اجتهاد دعوه نه کوله د پخپل ویز نه پیغم البته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کتابونه به تاسو ته مسلو ویما نو عالم خالی نقل کون کې شو او دا چا چې مسلې تپوس وکړو د تقلید کو په دې مسله کې د عالم په وینا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دا تقلید کیږي په دنیا کې مذاهب سلور دي غټ مذهب پکې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دي او دا درې مذهبونه د امام صاحب د مذهب په مقابل کې ډېر واړه دي خو ټول دنیا کې مذهبونه سلور دي او دغه طریقه د خیر القرون نرا روانه ده اوس یو سړی وي زه تقلید نه کوم لکه مثال غیر مقلد خانو چې تقلید نه کیو تا ته مسله پیښه شي چرته بزي دیوی زه د خپل استاد نه تاسو کوم چې استاد مسله بیان کړه تا اومن لهم دا تقلید شو تقلید تم کې او زم کو خو زه ته جایز وي متوته حرام ناروام وي او بیم کې دا آیت کریمه دا دلیل تقلیدی مضمون دی یو سړی غلا وکړه مثال د گیس غلا یې کوله هغه ورا شنوي طریقه ایجاد کو د گیس چې کوم پیپلین تیر شو هغه نه ځان تا کنیکشن کو او پزماکه کې پټ دن وکړو او کور ته بیا پیپ دن پټ پټ بوتلو کور کې دن پیپ راخکارک نو په دې طریقې سره دا سړی خپل گیس استعمالوي یو سړی بلم ولیدل چې لکه دا خو ډېره اسانه طریقه ده او زه خو په دغه شان طریقه باندې زم دا گیس پیپ تیرو هغه شان وکړو نو دې سړی د گیس په غلا کې د دې بل غل تقلید وکړو ځکه هغه غل د گیس غلا کوي دی بل وتاو کتل دمغه شان غلا وکړه نو دې ته وی تقلید مذموم ځکه دا په ګناه کې تا د چا تابعداري وکړه نو په قرآن او په سنت کې د نیکه تابعداري او د ګناه غیر تابعداري ذکر شوی دا او چې څوک په ګناه کې د چا تابعداري کوي نو دا غي مذمت ذکر شوی دی او هغه مذمت په دې آیت کې هم دی مصیبت دا دی نن سبا قرآن کې صحیح وینا کوون کې خلق کم دي او د ځان دروغ وینا کوون کې خلق ډیر دي هغه خلق چې وي موږ په قرآن او سنت باندې عمل کوو لکه غیر مقلدین وابیان دا غي حالو ګوري هغه به دا آیت او یو بیا وی دا ګوري دی قرآن آیت کې رال چې تقلید باندې کوي هلکه دا الله بندا په قرآن دروغ وي قرآن کې خدا نه دی راغلی چې باندې کې د چا مرګتیا مکو د چا تابعداري مکو په ګناه کې د چا تابعداري مکو دا په قرآن کې شته نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقلید څوک کوي امام شافعی سے بیا د سلور ائمه دا خو په نیکه کې په قرآن کې په سنت کې په دین کې کوي او په دین کې په خپل چې نه پیګنه د پی سړی لمن نیول د الله حکم دی دی آیت یو وی او مسله بل ذکر کوي او زمنګ دا نه پوهه مسلمانان بیا وی یره دغه یو قرآن دی وهابیان هم یو سنیان هم وی په دې کې څه دي خو دغه قرآن دی کنه که زمنګ بچي وهابیانو سره سبق وي نو په دې کې خو څه ګناه نشته ځکه یو قرآن و تخیبل ورته نه کوي قرآن خو ټیک دی خو د قرآن د حکم وضاحت چې کوي دا غلط دی یا مثال پنځپیریانو لاړ شي خو یو قرآن دی کنه پنځپیرین دا قرآن و یو دیوبندیم دا قرآن یو دی خدا وضاحت چې کم کوي دی کې فرق دی که وضاحت ټیک نو دا سړی نه سبق مو وایا وس هغه غیر مقلدین دي لکه مثال تاسو ته ما د آیت اوي دې کې آیت راغلي د کافرانو تابعداري مکوي
او دې تا وضاحت کوي چې د خپل امامانو په دین کې تابعداري مکوي. نو ګور آیت د کافرانو باره کې او دې یې لګي د مجتهدینو په باره کې. آیت نازل د کافرانو په باره کې او دې یې چسپان کوي په مشرکانو کافرانو باندې. مشرکانو کافرانو په باره کې آیت نازل دی او دې یې چسپان کوي په مسلمانانو باندې او بیا وی دغه یو قرآن دی. نو قرآن خو یو دی خو دا کار سم نه دی. آیت د کافرانو باره کې دی نو کافران یادوه، مسلمانانو باره کې نه دی نو مسلمانان مه یادوه. خدا خلق داسې نه کوي. آیت د کافرانو په باره کې رالی او د مسلمانانو خلاف استعمالي. موږ د دې وجې د خلکو ته وایو چې دا خلک ورې تاسو ته د قرآن او د سنت په نوم باندې دوکه درکړي، ځان ته ساتل فرض دي. اوس په دې آیت کې یو سړی وایي چې ښه تقلید باره کې خو رد دی، خدا تا ته کوم ځای نه معلومه کړه چې تقلید مذموم رد دی او د محمود رد نه دی؟ ما دې ځای نه معلومه کړه. قرآن کې الله پاک فرمایي په دې ځای کې وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. او هر کله چې وویل شي دي کافرانو ته تاسو تابعداري وکړئ دا کتاب چې الله پاک نازل کړی دی. قالوا نو وی دا کافران بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بلکې منګه تابعداري کو داغه دین چې باغې باندې موږ خپل پلاران موندیو چې هغه د بتانو عبادتو. ګوره کافرانو خو د بتانو عبادت کو، د قرآن مقابله کوله. او بیا الله خپل فرمایي اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگر چې و پلاران د دوی بی عقل او بغیر هدایت گمراه کافران، پلار کې عقل نشتا، پلار په هدایت ندی او دی ورپسې بیا هم ځي. نو ګوره د مشرکانو چې کم مشرانو هغه په هدایت نو هغه عقلمن نو، او د څلورو مذاهب ائمه هغه خو په هدایت باندې او د قرآن او د سنت لوی خادمانو لوی عالمانو د قرآن او سنت نه په زرګونو مسائل راوستي دي. هغه پوی خلکو نو ته د ناپوهه والا خبره په پوی خلکو باندې لګي نو دا د قرآن تحریف دی. او بیا د الله جل شانه بیا د مشرکانو کافرانو تردید کوي چې دا کافران مشرکان که نبی علیہ السلام دی ته قرآن بیانې دین پیغام ورکړي دي داسې دي لکه کاڼه وړاندو نوري پشان د زناور دي. زناور ته خپل مالک آواز کوي نو دا زناور صرف په دې پیږي چې آواز راغی خو په دې نه پیږي چې د آواز مطلب سره. دغه شان د دې مشرکانو کافرانو حال نبی علیہ السلام دی ته ځان ستړي کی د الله پیغام ورته بیانې او دې ځانونه داسې کاڼه کړي ته به چې دی وو نه لري. او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو پاک او حلال خورئ او شکریا زما ادا کوئ ځکه تاسو زما عبادت کوئ. او بیا الله جل شانه چې کوم شیزونه حرام دي هغه ذکر کوي چې کوم حرام دي هغه حرام وګڼئ، کوم شیزونه چې حلال دي هغه حلال وګڼئ. مشرکان کافرانو به حلال حرام ګڼل او حرام به حلال ګڼل. الله حرام کړي نو د ځان نه د بوتانو په نوم حرام اول الله حرام کړي او دی خوړل لکه مردار به خوړه وینه به اسکلا خنزیران به خوړل د غیر الله په نوم باندې منخت به خوړي. چې کوم حرام وغه خوړل او چې کوم حلال وغه نه خوړل الله فرمایي داسې مکو. مردارا حرام ده، کم ساروی چې بغیر ذبح شرعی نه مړ شو هغه مردار دی، چرګه ده په چاړه دی ولا سر کټ نه ک په تیر سیس دی ولا مره په ژوندونه کټ نه کړه. مثال سپیم مړ کړه یا یو غوی دی بل غوی مړ کو
یا د اوچت ځای نه را پریوتو یا ګاډي وو یا په ګولې باندې چا وویشتو یا په غټ کاڼي وویشتو یا په ډزو کو مړ شو نو دا ذبح غیر شرعي ده دا مردار ده الله وی دا مخوري ویم وینه مخوري بدون کی وینه ساروی نه چې کوم بدون کی وینه زی دا مردار ده او که ساروی دی حلال کو بیا دا غینه بعد په غوخه کې کوم دا لونوالی روزي دا بدون کی وینه نه نو دا بیا حرام نه ده پاکه ده او دریم خنزیران مخوري ځکه خنزیر په تمام مخلوقات کې د جهان بیکار دي دا تاسو مخوري ځکه تاسو بر د پشان بیکار شي بل د غیر الله پنوم باندې منخت چې او شي هغه تاسو مخوري نو که چا د کاکا سي پنوم باندې دیګ پوخ کو هغه مخوري د رحمان بابا پنوم باندې چا چيلي راوستو هغه مخوري یا دبل پیر سے پنوم باندی چایو ساروی علال کو اگر تاسو مخوری اگر چه پخلی پنوم دا اللہ اخلی خو نزدیکت تی پیر تا مراد بی قبر او زیارت تا مراد بی غیر اللہ تا مراد بی نو پدغه صورت کی دا سیس تاسو مخوری دا بیا مردار دی بیا د یهودیان هغه قباحت ذکر کیږي چې د نبی علیہ السلام صفاتونه په تورات کې دی پټ کړو او په هغه باندې به د خپل مشران نه پیسې اخیستي چې دی پیسې اخیستي دی سره د دې شپږ قباحتون الله پاک ذکر کوي اول قباحت د دوی چې دی دا کمې پیسې اخلي په تورات کې د نبی علیہ السلام د صفاتونو په پټولو دا پیسې د دوی داخلول خېټې د داسې دي لکه د جهنم اور داخلول یو دویم د قیامت پر ورځ به الله پاک د دوی سره د شفقت او د محبت خبرې ونکړي او دریم الله پاک به دوی چرتم پاک نه کړي په آخرت کې د ګناهونو نه یعنی همیشه په جهنم کې سلورم د دې د پاره په آخرت کې دردناک عذاب وي او پنځم دا دومره بیکاره خلق دي چې دی هدایت پرې خو د گمراهي واقعستله او شپږم دا دومره بیکاره خلق دي چې مغفرت یې پرې خو د عذاب واقعستو ډیر عجیب خلق دي د نبی علیہ السلام صفاتونه يهوديان پټول نو د دوی تردید الله پاک ذکر کو نو فرمایي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلق تاسو خری مما دا غمال نافل مما دا غسنا فی الارض چې دی پزمکه کې حلالا طیبا حلال پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د طریقو د شیطان انه لکم عدو مبین زکه دا تاسو کار دشمن دی انما یامرکم بالسوء والفحشاء بشک تاسو ته حکم کوي بالسوء د ګناه والفحشاء د بی حیاي وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا شیطان تاسو ته حکم کوي چې دا خبره د الله په باره کې چې تاسو ته دا غي پته نه لګي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او هر کله چې ویل شي دي کافرانو ته او هر کله چې ویل شي دي کافرانو مشرکانو ته اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله دا کتاب چې الله پاک نازل کړی دی د قران تابعداري وکئ قرآن ومني تاسو بس په خپل پیښې چې واقع د آیت خدا کافرانو مبارکي د تویل شي سومني قرآن قالوا نويدا مشرکان کافران بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا من د قرآن تابعداري نکو بلکې من تابعداري کو دا غدین چې باغې باندې زمنګ پلاران روانو نو مشرکانو پلارانو خود بوتانو عبادت کو نو مشرکانو وی چې منګم داغي کو ځکه من پلار نک پسیزو
دی تو ویلی شي قرآن تراشي دی ویننه من قرآن تنزو چرته زو پلار نکه پسی زو او پلار نکه خود دی د بوتانو عبادت کون کیو نو دیوی من بوتانو پسی زو گورا مشرکان کافران د بوتانو عبادت کئی او کدلتا مسلمانان سلور مذہب مسلمانان پخپل امامانو پسیزی دا د بوتانو عبادت کی نزی دا د اللہ پا عبادت کی زی دا پیغمبر علیہ السلام پا سنت کی زی چه منگا پی پیگونا نو تاسو پیئے منگ تا سمم خبر او کئی سمم مسئلہ را تا بیان کی دا قرآن او سنت را تا صحیح مزیدار تشریح او کئی گورا سلور مذہبون پا دی طریقہ دی تا منگا تاسو چه پا مذہب دا امام ابو حنیفہ سے بیون امام ابو حنیفہ سے خود بوتانو عبادت نکو خود قرآن و سنت تشریح کرد و منگ اغا پا تشریح پسیزو قرآن و سنت نے مسئلی راوستی دنو منگ اغا مسئلو پسیزو بعین ہی پا قرآن و پا سنت عمل دی خوچ یو سڑی پخپل نپیگی نو پی کس پسی بزی نو منگ وی چه منگ نپیگو نو منگ با پی پسی لار شو نو اللہ وی پی پسی لار شی نو منگ پی پسی لارو چه اغا مجتہدو او دا مجتہد تابداری تا تقلید وی او دیزے کہ کافران تاوی قرآن پسی لار شی اغیوی نا قرآن پسی نزو منگ پل پلان نکا پسی زو نو گورا دا آیت دا مشرکان مبارکی دی خوچے سو کے سلور مذہبون مبارکی پٹ گئی دا پا قرآن کی تحریف دی اولو کان آباؤہم اگر چیو پلاران دا دی مشرکانو لا یاقلون شیئن نوپا دی عقل نلرو دی سیس پا دن کی ولا یحتدونو ندی پا لارا باندیو ہدایت طرفتا ہدایت باندینو حق باندینو ومثل الذین کفروا مثال لے کسانو چغی کافران دی کمثل الذی پشان دا کس ینعقو چغ آواز کئی بما اغس باندی لا یسمو چی نوری الا دعاء و نداء مگر آوازنا و نداء او چغی دعاء بلنا و نداء آوازنا شپونکی چی گڑو تا آواز کی دا گڑی خو پا خبرو نپیگی خو صرف دم را پیگی زمونگ دی مالک سا آوازو دا شاندہ مشرکان دی دی صرف پا دی پیچ آواز راتاو شو خودی وگونا کان کری دی چی دا آواز مقصد سو اگا مقصد بانزان نپی دا پشاند دا غزناورو دی سمم دی کافران کان دی بکمن دا کافران گنگیان دی عمیون دا کافران لاند دی دا حقنا فهم لا یاقلون پس دی عقل نلری یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو کلو تاسو خری من طیبات ما رزقناکم دا پاک رزق چه منگ در کری تاسو تا دا پاک رزق تاسو مسلمانان خری وشکرو للہ او تاسو شکریہ اباسی خاص دا یو اللہ ان کنتم ایاہو تعبدون کچر تاسو خاص دا اللہ عبادت کوئی انما حرم علیکم المیتت والدم بے شک حرام کردے اللہ پاک پتا سو باندی مردار او وینا ولحم الخنزیر او خنزیر وما وحل به لغیر اللہ او غساروی چنو واقستر شپاغی باند غیر اللہ دا عزت دا پارا دا حلال ولو پا وقتی فمن استر غیر باغن پسر غسوک چاگا مجبور شو خودی نوی خوان اقیستن کی دا دی حرام سی زنو خواللونا ولا عاد او مجبور شو دی زیاد خورن کی نوی دا دا حرامونا فلا اثم علیہ پس نشتیج گناہ پا دا باندی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ پاک بخون کی مہربان دی ان الذین اکتمون ما انزل اللہ من الكتاب بے شکا کسان چاگی پٹی اگا مسائل چا اللہ پاک نازل کری دی پا تورات کی ویشترون بی ثمنا قلیلا او دی اخلی پا دی حق پٹولو باندی قیمت کم اولائک دا کسان چی دی ما یاکلون فی بطونہم الا النار دی نداخلی پا قلو گیڈو کی مگر اور للا ولا یکلمهم اللہ یوم القیامتی
او دویمه سزا د دوی دار چې الله پاک به دوی سره د رحمت خبرې ونکړي په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کړي د قیامت په ورځ باندې ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره به دردناک عذاب وي ولکن الذین اشتروا الضلالة بالهدى داغه خلق دي چې دی خوښه کړه ګمراهي په هدایت مقابله کې والعذاب دی خوښه عذاب بالمغفرت د مغفرت په مقابله کې فما اصبرهم على النار پس ناشنا صبر دی د دوی د جهنم په دي اسباب اور باندې ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق دا سزا د دوی د پاره ځکه چې الله پاک نازل کړي کتاب پاک باندې او دوی دا غي نه انکار کوي وان الذين اختلفوا في الكتاب او یقینا کسان چې اختلاف وکړو په کتاب تورات انجیل کې د ځان نه پکې لیکل وکړل لفي شقاق بعيد قامقادي دي په ضد او په اختلاف لري کې د حق نه ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فمخی رکو کی د مشرکانو کافرانو قباحتنا بیان شو اس پا دې رکو کی اللہ پاک د دغه کافرانو د اعتراضاتو او د غلط رسمونو تردید ذکر کئی کلچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس نا بیت اللہ طرف تمخ راوالو او عبادت شروع کو د بیت اللہ طرف تا کافرانو یهودیان وی چې منگ په حق باندیو زکه زمنگ قبله چې دا ناغا بیت المقدس دی نیکان منگیو عیسیان وی منگ په حق باندیو زکه زمنگ قبله مشرق جانب دی اللہ جل شانہو فرمائی چی دا کامیابی و دا نیکے مدار غدا ندی چی تاسو مشرق تا مخی یا مغرب تا دا نیکے مدار ایمان او اعمال صالح دی ایمان او اعمال صالح دی دا ایمان نباد اعمال صالحو کی پنزو اصول بیا ذکر کی اول ایمان دی ځکه ایمان بنیاد دی که ایمان وی نو نیکی فیده ورکی ورنه ایمان چینی فیده نه ورکی د نیکی د پاره بنیاد اول ایمان شو په الله په آخرت په فرشتو په ټولو آسماني کتابونو او په ټولو پیغمبرانو اول ایمان شو ایمان نباد د نیکی بنیاد خپل مال خرج کول دی مال به خرج کې مال به جمع کې نه خپل ځان به لګي په خپل بچو به لګي په خپل اهل او عیال به لګي په خپل ضرورت کې به لګي د الله په دین به لګي په جماعت به لګي په مدرسه به لګي په علماو به لګي په طالبانو به لګي په یتیمانانو به لګي خود نیکه په ځای کې به مال خرج کی نو د نیکه په بنیادونو کې دویم بنیاد هغه خپل مال خرج کول دي مال به خرج کې سره د دې چې ستاسو د مال سره محبت سره د دې چې ستاد الله پاک سره محبت او سره د دې چې دا مال خرج کې نو پدی به رضا او خوشاله مال خرج کوم خو په خوشاله باندې چې مال انسان خرج کی په خوشاله د الله د رضا د پاره سره د دې چې مال وخت بیا دا د نیکه کار شو مال به خرج کې پر رشتہ دارانو یتیمانانو غریبانانو او په مسافرو مجاهدینو طالبانو عالمانو او په دین باندې او په سوالګرو باندې او په خلاصولو د غلامانو کې یا د قیدیانو کې
یا یو انسان قرضدار دی او د هغې دپاره مال ورکړي د قرض نه اخلاص کړي نو دا ټول د نیکۍ کار شو. دا د بنیاد د نیکۍ نه دویم دا شو. دریم بنیاد د نیک انسان د نیکۍ منځ قایمول دي په خپل وخت سره د فرایضو واجباتو وغیره. څلورم زکات ورکول. که یو انسان ډېر نیک هم دی خو چې زکات نه ورکړي دا نیک حقیقت کې نه دی. او پنځم دا چې واده به خپله پوره کوي، چا سره واده کړي د وعدې وفا به کوي، دنیوي معاملاتو کې به د وعدې پابندي کوي. او شپږم صبر کوونکی به که تکلیف پی راشي، بیماری پی راشي، قرضې پی راشي، د جهاد په میدان کې جنگ کوي د کفارو خلاف، نو په دې ټولو صورتونو کې به دې صبر کوي. دا خلک نیکان دي. یهودیان دا کارونه نه کوي او ځان ته نیکان وایي، صرف موږ بیت المقدس ته مونځ کوو، موږ ځکه نیکان یو. الله فرمایي بنیاد د نیکۍ وپېژنئ. او د هغې نه بعد الله پاک د جاهلیت د زمانې د کافرانو د یو غلط رسم تردید کوي. مالدار سړی به چې چا قتل که نه هغې بدله کې به غلام قتل کېدو. مالدار انسان به که قاتل و نو هغه به قتل کولی نه شو بلکې د هغه غلام به قتل کولی شو. غریب انسان به که قتل وکړو نو هغې کې به د کار سړی قتل کوو. که غریب انسان به قاتل و نو په دې کې به د یو په ځای دوه قتل کول. که غریب انسان به قاتل و دا به زنانه و د دې په ځای به سړی قتل کوو او سره د دې به دیت هم اخیستو. الله پاک د دغې رسم تردید ذکر کړ. قصاص کې تاسو مساوات نه کار واخلئ. آزاد انسان دی قصدن بل سړی مړ کړو نو که هغه بل سړی غلام دی او که آزاد دی همدا قاتل به قتل کولی شي، د ده په ځای به بل نشي قتل کولی. که غلام انسان قتل والی و که قتل غلام وکړو نو دا غلام به قتل کولی شي، آقا به نشي قتل کولی. دغه شان ټول قاتل چې هر څوک دی همدغه قاتل ته به سزا ورکولی شي. دا په هغه صورت کې چې کله قتل قصدن کړي او که قتل قصدن نه وي کړي، په خطا باندې کړي، په داسې صورت کې بیا به دیت راځي. او دیت چې دی سلوخان دی یا 1000 دینار چې د سرو زر روپۍ دي او یا 10,000 درهم دي. 10,000 درهم دا د چاندې د سپینو زر روپو ته وي. نن سبا درهم نه کاغذ جوړ کړی دی، کاغذ درهم ته نه وي. درهم د سپینو زرو وي او دینار د سرو زرو. نو که دینار ورکوي 1000 دینار به ورکوي، که درهم ورکوي 10,000 درهم به ورکوي، او که خان ورکوي نو سلو خان. د هغې طریقه فقهي کتابونو کې تفصیلا ذکر دی چې کوم قسم خان به ورکوي. نن سبا د چاندې دیت جوړیږي 2,916 تولی او اتماسی 2,916 تولی اتماسی 12 ماسی یو تولی. نو د یوی تولی اتماسی به ورکي او د دین علاوه د چاندې دیت 2,916 تولی چاندې به ورکي. یو سړی په لار روان دی، په ګاډي باندې په خطا سړی او دی وی شرعي فیصله کوي. نو شرعي فیصله دا ده چې 2,916 تولی او اتماسی چاندې قیمت معلوم کا، سونه پیسې راځي هغه ورکا. د دین تقریبا نن سبا د 40 نه واخلا تر 45 لک روپو پورې پیسې جوړېږي. شرعي فیصله شي او بیا که چاته عفو شي چې بد دیت هم نه علم، په قتل عامد کې قصاص نه اخلم، نو بیا دې پر خپل خبره باندې وفا وکړي. دا نه چې روغ ورسره وکړي چې قتل بدل نه اخلو موږ معاف کړی سبا یې په پټه باندې مړ کړي. او یادا چې دیت پې راشي
قاتل وی قاتل قتل عامد کړی دی هغه ورته قتل ماف کی زدیت راکا او دا قاتل سره دی چې قتل عامد هم کړی بیا هم دی دیت هم نه ورکي نو دواړو طرف والا انصاف نه کار اخلي د مقتول وارثان بم زیاتی نه کوي او قاتل بم زیاتی نه کوي قاتل بدانوي چې اوس هم سترګې سرې شوي یا وی مړ کسي درته نه سبب پکې بلم مړ کی نو دا زیاتی به قاتل هم نه کوي او مقتول بم زیاتی نه کوي چې دیت هم والے او قاتل مړم کی زیاتی به یو هم نه کوي د شریعت مسله ده او بیا الله پاک فرمای په دې قصاص کې استاد د پاره جون دی یو سړی په قص باندې بل مسلمان مړ کې او قصاصن دی مړ شو سبب خلک قتل نه کوي وای به زم پکې مړ کېږم ان په دنیا کې چې انصاف نشته اسلام نشته قصاص نشته مالدار سړی قتل کې سپین باز ګرځي او غریب سړی پکې اکثر مفتو کې په جیلونو کې جوړ شي غریب باندې کده دروغ او داوم راشي سو کې تاسو نه کوي او مالدار سړی کې پرانا ورت باندې اونې ولي شي سبب بیا سپین باز ګرځي ځکه اسلام نشته انصاف نشته او که قصاص کله وي یو مسلمان بل مسلمان په قص باندې مړ کو او دا قاتل شرعاً چې څنګه د حکم د قصاص ته دی پاغه طریقې باندې قصاص کېدو نو سبب خلکو مړی نه کول وی زم پکې مړ کېږم ولې مړ کې او بیا ابتدا د اسلام کې یو مسله بلو سړی بچ وفات کېدو نو پاغه باندې د خپل وارثانو د پاره دیت وصیت کول دا فرض وصیت په فرض لیکن بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایي کله چې د وارثانو حصے مقرر شي په سورې نساء کې بداغه تفصیل راشي نبی دا وارث د پاره وصیت بن شو نبی علیہ السلام ارشاد او فرمای لا وصیت لوارث البته کنور وارثان خوشاليږي چې بالکل وصیت وتوکا پلار یو بچی خدمت ډیر کړی او پلار ته دا نور بچی وي چې بالکل زمنګ دی مشر یا د کشرور ته وصیت وکا د مال په دریم حصہ کې وصیت کول شي د دریم حصے نه بزیات کې وصیت نه کوي او وصیت به نافذ کیږي کله ډیر نیم کړي د مال د دریم حصے نه بقایا د قرضونو خلاصول بقایا د کفن دفن څومره مال پات شو دا غي دریم حصہ کې وصیت نافذي دا غي نه زیات کې وصیت نه نافذ کیږي او دا وصیت اوس په مرتبه د جواز کې پاتې دي د فرضیت مسئله اوس منسوخ شوی دا نو وصیت اوس فرض نه دی ابتدا کې فرض نو دا مسئله منسوخ شوی دا البته جواز صورت کې پاتې دي بیا چې چا وصیت وکړو نو وصیت چې چا ور د دې بدلی ولا نه څنګه چې کړی یو سړی مړ کېدو وصیت وکړو چې زما دا مخامخ زمزمکه چې دا دا ما استاد ته مدرسې د پاره وقف کړه او یو زوی ور سره ناستو هغه دا خبره ووري نو سبب د ازوی دا وصیت بدلی نه کله مال د درې میسین د غزمکه سي کما وا د غزمکه په جمعات مدرسې ته استاد ته ورکي ولی ځکه چې وصیت جایز دي او که بچی بدل کو د قیامت پر به مجرم دا بچی او که وصیت د ظلم کو او یو سړی وسرناس هغه خیر خواهی مسله پکيو کی لکه یو سړی وصیت کو بیمار دی مړ کیږي او عمران خان سے به خوخو او دو وصیت کو چې زما د مال د 10 لک روپے براواله او سباله دغلتا د عمران خان سے د ګډا یو جلسه د باغې باندې خرچو کی نو دیږي کی دا اوریدون کې دی وصیت کی خبره کولی شي چې سیبه داسې مکه وګورته مړ کېږي حلال مال دې نو په جماعت یو لګو په مدرسې یو لګو په طالب یو لګو په عالم په جماعت په نیکانو خلک یو لګو نو تاغه مال راوړو د عمران خان په دمتو به لګي نو کدا تبدیلی پکیو کې خبره ور سره وکي نو دی وخت دا سړی ګناګار نه دی نو فرمایي ليس البر ان تولوا وجوهكم ند د کامیابی مدار چې دا چې تاسو واړوي مخونه خپل قبل المشرقي په طرف د مشرق
والمغرب او په طرف د مغرب باندې ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لیکن بنیاد د نیکی دا چا د پاره دی چې ایمان وروړو په الله پاک باندې واليوم الآخر پورز د آخرت باندې والملائکه او په فرشتو باندې والکتاب او په کتابونو باندې والنبیین او په پیغمبرانو باندې وآت المال على حبه ذوي القربى دی ورکوي خپل مال سره د محبت خپل رشتہ دارانو ته والیتام یتیمانانو ته خپل مال ورکوي والمساکین او غریبانانو ته ورکوي وابن السبیل او مسافر ته طالبانو ته عالمانو ته مجاهدینو ته حاجیانو ته غازیانو ته مال ورکوي والسائلین او سوالګرو ته خنن سبا سوالګریم ګور الله دې رحم وکړي ملنګان یا خیرماران پلارو کې ګرځي او واړه تختي ګڼ واقعات د موږ استاد په دې پښتنو علاقو کې شروع دي د خیر او د سوال په نامه باندې ګرځي او چکور کې سوګنین او بیا ماشومان تختي خیال بډیر کوي والسائلین او سوال کوونکو لا صدقه ورکړي وفي الرقاب او پازاد ولود غلامانو کی یا د قید کی یا د قرضدار کی د قرض نخلاص ولود پارا وقام الصلاه قائم بی بمنزو وات الزکات او دی ورکوي زکات والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او دی پرواله کی د خپل وادي کله چې چا سره وادو کی والصابرین فی البأساء والضراء چا سره وادو کی چانه کپڑی واغشتی تاله زه میاش پس پیسې در کوم چې میاش تیر شي پیسې به ورکوي وعده کړی چانه سودا واغشته چې هفته پس به تاله پیسې در کوم هفته پس به خپلې پیسې ورکوي مسلمان شان دا دی والصابرین فی الباساء دی بصبر کوونکي فی الباساء په غریبۍ کې والضراء او په بیمارۍ کې په غریبۍ هم د الله شکریه ادا کې او په بیماری کې هم د الله پاک شکریا ادا کې صبر وکړي وحین الباس او په وخت د جنگ کې اوس کې یو سړی وس د وخت کېږي ټیک ټاک وخت د کور کې وروړي خوري دي ټول دي خوري کله یو سړی کور کې وس د وخت نه کېږي نو خپل صبر د کې خپل غریبي دي کوي دا سینه کې په ځان دومره قرضونه واړي سبا د خېټه په قرض کې مبتلا وي دا شان زنانه هم اولئک الذین صدقوا دا خلق دی چې دی رښتونی دی پنه کې اولئک هم المتقون دا خلق دی چې دوی کامیاب دي متقون دی پرهیزګار دي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان کتب علیکم القصاص فرض کړی شی دی پتا سو باندې قصاص په قتل په قتل کې قتل عمد کې الحر بالحر ذات بقتل کول شي دا ذات په مقابل کې والعبد بالعبد غلام د غلام په مقابل کې والانثى بالانثى مؤنث د مؤنث مقابل کې فمن عفي له من اخيه شيء پچاته چې عفو کړی شو د ضرور د مقتول د طرف نه پس سیس کې فتباع بالمعروف نو پد باندې لازم د تابعداري کوي بالمعروف د شریعت مطابق واداء الیه باحسان ودا کول دی پدی دیت ورکون کې باندې په خې طریقې سره ذالک تخفیف من ربکم ورحمه دا حکم د دیت او د معافی تاسو باندې دی تخفیف اسانتیا دي تاسو درب د طرف نه رحمت دی فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم پچاچ زیاتو کو پس د دین د پاره بدرناک عذاب دی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب لعلکم تتقون او استاد د پاره په قصاص کې جون دی عقل مند خلکو د پاره دی چې تاسو ځان بچ کی د الله د مخالفتنا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت پرسکشی پتا سو باندې کله چې را شوکس تاسو باب د مرګ ان ترک خیرن کچری پریږدي دی مال الوصیت وصیت په فرض کړی شوی دی للوالدین د مور پلار د پاره ولا قربی نشته داران د پاره بالمعروف شریعت مطابق حقا علی المتقین دا دی ثابت دی لازم دی په نیکانو خلکو باندې خدا آیت منسوخ شوی
فمن بدلوا بعد ما سمعوا پس څوک چې بدل کړي دا وصیت پس دا اورېدل نه فإنما الإثم على الذين يبدلون پس یقینا ګناه د دې بدلولو پای کسان چې هغوی بدل کړي دا وصیت ان الله سميع عليم بشک الله پاک اوریدونکی او پوه ذات دی فمن خاف من موسى جنفا پس هغه څوک چې هغه یریږي د وصیت کوونکي د ظلم نه او اثمن یا د ګناه نه چې دی به دا وصیت د ظلم وکړي یا وصیت د ګناه به وکړي فاصلح بینهم پس دی صلح وکړي صلح راولي په مابین د وصیت کوونکو د وصیت چا دپاره کولی شي فلا اثم علیه د پاره هېڅ قسم نشته هېڅ ګناه په ده باندې ان الله غفور رحیم بېشکه الله پاک بخونکی مهربان دی